یو سړی دی فار د لاست 30 years he is practicing medicine او هغه په بورډ باندې لیکلی چې ډاکټر محمد عالم خان یوسفزئی فار د لاست 30 years he is practicing د هغه د نوم سره ډاکټر دی. اوس دی و چې دا ټایټل آف ډاکټر به تلیر شي. ټایټل آف ډاکټر ریموو کول مطلب دا دی تر سړي نه سر کټ کې بیا به ته کرنٹ پوزیشن اف سوسایټي ته وګوري چې د تیر شوي 40 کالونو یو سړي د نوم سره ډاکټر لګېدلی دی او ته وایې چې دا ډاکټر ترې راکوز کا صرف پلانې ویلي کې محمد عالم خان هوموپیت. سو واټ ډز اټ؟ نو زمونږ په امینډمنټ کې فرست دا دی چې ټایټل آف ډاکټر ویل بی نو مور یوزډ ان یور پریکټس آن یور بورډ اینڈ یور پرسکرپشن پیډ. دا به ونې استعمالوئ په پروپوزل کې دا دي په امینډمنټ کې دا دي. نو زمونږ دا غونډه هم په دغې باندې کېږي. زه به تا ته دا ووایم چې د نننۍ ورځې پورې آیم چې اتورایز یم هم خو مونږ نشو کولی. زما ملګري چې څومره هم دلته ناست دي دا جینون هوموپیت ډاکټرز دي. پراپیګنډه خو په هر چا پورې کېږي ته خو د چا خوله نشي بندولی. نه زه به تا ته ریسنټ ریسرچ ویم جرنل آف هیلث سروسز پاکستان NINH انسټیټیوټ آف نیشنل هیلث سروسز په هغې کې چایس آف ډرګ څه خو ولیدي یعنې کرنٹ ډیزیز ته وګوره. هیپاټایټس سی په پاکستان کې په ټاپ باندې دی, HIV په ټاپ باندې دی, کډني فیلیر په ټاپ باندې دی. اوس چایس آف ټریټمنټ د خلکو سره په هوموپیتي کې هیپاټایټس سی دا زه نه یم دا INH ستا چې نیشنل انسټیټیوټ آف هیلث ساینسز چې کوم د اسلام آباد هغه وایي چې 75% پیپل آر پریفرینګ هوموپیتي. په هیپاټایټس سی کې 75% خلک دی خوا راځي. کډني فیلیر کې دی وایي چې کډني فیلیر کې 62% خلک راځي. په کینسر کې 65% خلک هغه هوموپیتک ډاکټر سره کنسلټینګ کوي. دارنګې چې څومره کرانیک کیسز دي په هغې کې 55% او 99% زموږ سره د نیزل مسله چې کوم د ENT لکه د پوزې غوښه شوه د کډني سټون شو په دې کې 99% خلک راځي او ټریټمنټ د هغې 100% ریزلټډ دی. او دا کومه خبره چې تاسو وکړه دا هوموپیت نه دي. په دې پسې باقاعده زموږ خپل ټیم دی او موږ انډر د سوپرویژن آف هیلث کیر کمیشن خیبر پښتونخوا د هغو سره موږ ګرځو او ایون دا چې هغه انسپکټران پې ګواه دي چې هغو ته موږ ویلي چې په کوم ځای کې تاسو د یو ډاکټر سره انجکشن ولیدو ایون که تاسو سره پیناډال هم ولیده موږ به هغه رانیسو او د هغه خلاف په کار کوو. دویم نمبر کوېسچن تاسو وکړو چې څومره هوموپیت به ترې متاثره کېږي. هوموپیت نو د دې نه 25 کروڑ عوام متاثره کېږي. کوېسچن خو دا دی چې کوم ځای کې یو چیفسٹ ایزیسٹ وداؤٹ اینی سائڈ افیکٹ چې کوم مخلوق د خدای چې کوم په پاکستان کې اوسیږي هغه غریبانانو خلکو دا یو هوپ وای هوپ فار د هوپلیس د بې امید خلکو اخیری امید څه شی دی هوموپیتي ده. اوس ته دا نوم ټایټل د مراعات د په بل کې امینډمنټ راولي. نو زما په خیال ولنې کوېسچن خو به ستا په ذهن کې هم دا راځي دا سوچ به راځي چې هلکه ډاکټر صاحب نه نوم ولیکټ خو په دې کې څه چل دی نو ته زما مریض ډسکریج شوي. دویم چې دا قوم چې دته کومه فایده د هوموپیتي نه نسي نو دا زمونږ د موجوده حکمرانان دا نه غواړي چې دغه غریب ولس ته د فایده ورسي. زما په خیال زمونږ سره 1% بد دي او د عوامو سره 99%. زه تا هغې له راولم جي هوموپیتي از ا نیچرل ساینس د هغې موجوده وجه څه ده وجه د هغې هم دا ده چې جي د هغې شاته یو لابي ده هغه لابي دا مخې ته نه پرېږدي. ایون دا چې موږ د دې سټیج په ترو باندې زه چیلنج ورکوم زما سره دې کینی چې هغه پروفیسر کیټیګري خلک دي څومره ایلوپیتیک ډاکټران دي مس انډرسټینډینګ دې ته ویلی کېږي. اوس ګروینګ انډسټري د هوموپیتي ده چونکې هوموپیتي خو خلک مخې ته نه پرېږدي که نه تا ته پته ده چې زما دشمنان ډېرېږي ته به دا کوشش وکړي چې دشمن خپل پرېږدي. نو دغه شانتې هوموپیتي ده